بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة یوسف شروع تر دې دا ځایه خبره رسېدل وه یوسف علیہ السلام ورونو یوسف علیہ السلام بوتو اول ته کې کوهي ته وغورځاو بیا په جړا باندې خپل پلار ته راغلو چا خو شرم خو خوړو یوسف علیہ السلام کمیس باندې د دروغو وینه لګول وه یعقوب علیہ السلام ورته وی چې دا خو تاسو نفسونو یو کار ډولی کړلی خو زه به صبر کوم بیا یو قافله راغله یوسف علیہ السلام یې د کوهي نه راوویسته او بوی ته مال د تجارت یو غنو هغه هلته کې بیا خرڅ کو چې خرڅ کو نو هم په پیسو حرام باندې خرڅ کو ولې د آزاد سړي خرڅول دا حرامي د آزاد سړي په سر باندې پیسې اغستل کاغه سړی دی او که ښځه ده دواړه ناروا دي لکه اوله ورځ یو څو خبرې ما کړې خلق د لور خور په سر باندې پیسې اخلي سوګې د ګل په نوم باندې اخلي او سوګې په نور نومونو باندې اخلي سوګې تویانې په نوم باندې سشدونه اخلي دا ټول ناروا سیزونه دي نو یوسف علیہ السلام خلق کو خرڅ کو اول ته کې چاچ واغس ناغت وی عزیزی مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه نو خپل ښځې ته وی چې د خیال ساته کېدی شي چې د موږ له فایده راکړي موږ به خپل قائم مقام کو عام مفسرین هغه لیکي چې د دې په کور کې بچی نه و دې ځای نه چې کله خبره د راځین ورپسې وروستو بله خبره چې راځي وشهد شاهد من اهلها کې د دې دا خبره به پیش کیږي چې خلک وایي عام مفسرین لیکي چې کور کې بچی نه و نو وی چې د خیال ساته د ټیکانا په عزت سره ساته کېدی شي چې موږ له فایده راکړي دی به موږ ځان له زوی ونیسو دا به موږ به ورته زوی ووایو دا به موږ خپل قایم مقام کو خلق پردي زامن کوي داسې متبنا ورته وایي متبنا به کو زګې کور کې بچي خو نشته دی به زموږ بچي شي الله رب العزت وی دغه سي یوسف علیہ السلام لمه ټیکانه الته کې ورکړه خا په عزت باندې الته کې اوسېدو لیکن هر ځکه مشکلاتی کله چې هغه ځواني ته ورسید بعض وی ځواني ته ورسید اتل سکالو ته ورسید چا لیکلی
او خبره داسې ده چې قرآن او حدیث کې نشتی او تاریخي خبرې دي چا لیکلي 33 کال ته ورسېد خو اسرائیلیات دي چې چا سوي جو هغه دي نو مفسرینو ګڼه خبرې لیکلي پکې نو د ښځې طرف نه ورته مشکلات جوړ شو نو د ښځې په زړه کې د ده مینه محبت پیدا شو نو ښځې یو پیرې د ده نه مطالبه وکړه چې زما ضرورت دی او دا ضرورت ته پوره کا یوسف علیہ السلام هو پیغمبرو پیغمبر بارکه زمونږ ایمان داده عقیده دادا پیغمبر پړوکوالی د پیغمبرای نه مخکی که د پیغمبرای نه رستوي د وړو ګناهونو نه د لویو ګناهونو نه پاکي زمونږ کتابونو کې بعضې لیکلي الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر قبل النبوة وبعدها د نبوت نه مخکې رستو انبیاء علیهم السلام د وړو د لویو ګناهونو نه پاکي بعضې راځي خطای اجتهادي راځي دنیاوی معاملاتو کې بعضې خبر راشي هغې کې خطا کیږي لیکن کم ته چې ګناه ویل کیږي نو ګناه نه پاکي یوسف علیہ السلام په هغه وخت کې وی معاذ الله اخذې غوښتنه چې کوله نو یوازې د خولې مطالبه نه وه بلکې دته وی دننه راشه دننه چې بوتو نه هلته کې چې څومره دروازې د بهر وتو وې هغه ټولې بندې کړې ولې یو سړی چې ته راګیری نو چې څومره دروازې نو هغه ټولې بندول غواړي بعضې خلکو چې قصې کړلي چې یوه دروازه وه چې ورپسې بله وه چې ورپسې بله وه چې ورپسې بله وه دا اووه دروازې وې څوک سوی تاسې خلک خبره کوي پیریانو کور بعضې به کوي محبوبې قلاو دا داسې شی خو نه و عام کورو خو کله په کور کې په یوه کمره کې په یو حال کې 2-3 دروازې نو چې کله به کې سړی دننه ایساری نو دا دواړه درې واړه به څومره چې هغه ټولې بند دی نو ورپسې دلالت په دې باندې کوي چې هلته کې یو خبره راځي واستبق الباب یوې دروازې ته ور مخکې شو نو چې وځي نو په یوه دروازې باندې بیا څنګه وځي نو بیا خو په ټولو دروازو باندې وځي که نه یوه باندې به ځي نو بیا به بلې ته ځي نو بیا به بلې ته ځي نو بیا بلې ته ځي نه هله به وځي نه دلته کې زمونږ دا حال چې دی دننه کوټه په دې باندې 2 دروازې لګېدلي او دلته کې چې کړکۍ کولاو کې نو دا کړکۍ پکې ځان له جدا دروازې دي یو سړی چې تختی نو کړکۍ به پسې هم بند دی چې راګیری نو کړکۍ به هم بند دی دروازې به هم بند دی نو یا خو دا ده چې صرف لټې لګول دی او بعضې پکې دام وایي چې تالې ورته ولګولې دی چې رامخکې شو نو هغه دروازې هغه تاله په خپله باندې کولاو شوه الله رب العزت کوي داسې دا د پیغمبر د بچاو ذریعه ده پیغمبر الله رب العزت بچ کوي د ګناهونو نه ما او تا ته هم دا وایي چې ته هم د ګناه نه تختې الله به تعالی لار درکوي نو چې کله د مخکې شو دروازې ته یو ښځې پسې هم منډې کړې لیکن د ښځې او د سړي د منډې کله کېږي لیکن چې مخې ته رکاوټ وي نو بیا خو هلته بودرېږي که نه مخې ته ګڼه ده رش دی روډ بلاک دی نو بیا خو به څه کېږي که نه ایسارېږي به هلته کې دروازه بنده ده نو دې دروازې د بندوالي د وجې نه لږ
هلته کې خپې راونیوه دروازې چې کولاوېده نو ښځه ورته رسېدل وه نو د دروازه کولا کړه دی وته و هغې جو حمله کړه چې د شاته نه د لمن نه ونیو نو هغې دننه راکاږي دی بهر زور کوي یوسف علیہ السلام د خپل کمیس پروا نه کوي یوسف علیہ السلام په مخ باندې زور کوي هغې شاته راکاږي نو وشوه دا چې هغه ټوکړی د ښځې په لاس کې راغله یوسف علیہ السلام ته خلاص شو و چې څنګه ووته په دې کې سړی راورسېد گئی چلے دا نو ښځې خو چالاکي نو ښځه مخکې شوه د یوسف علیہ السلام نه وی دا داسې سړی څوک کور کې ساتي چې ستا د اهل سره د بدوالي د بدۍ اراده لري دا خو کور کې د ساتلو نه دی د دې جیل ته واچولی شي دله دې سخته سزا ورکړی شي یوسف علیہ السلام غریب هغه یو ټک کوي د غرض یو ټک کوي هي راودتنی عن نفسی دې ښځې زمانه غوښتنه کړله زه غولولم په غولولو باندې دلته کې راوستلی ما زمانه مطالبه د ګناه کوله نو د هوښیار سړي لږه خبره سړی به پوه شي خبره لاړه ورسېده چاوي خبره چې ورسېده د دې زلیخې د تره زوی وایي بعضې مفسرین لیکي چې دا وشهد شاهد من اهلها دې ګیرې والا سړی د دې ښځې د خپلوانو نه جرګیز سړی فیصله مار سړی سړي ورته وی زه خو نور د حقیقت نه نیمه خبر چې حقیقت څه دی خو تاسو یو خبره کوئ چې دغسې مسله شوې ده د یو هلک او د یوې جینۍ په هغې کې کمیس شلیدل دی نو د کمیس د شلیدو خبره داسې ده چې زه درته ووایم چې لاړ شئ کمیس وګورئ که کمیس د مخې طرف نه شلیدلی نو حرامیتوب به بیا د سړي او که کمیس د شا طرف نه شلیدلی حرامیتوب به د ښځي دې دا خو هلکه اسانه خبره شوه فیصله وشوه چې کمیس یې وکته کمیس د شا طرف نه سری شوی اخذ ته وی دا ټول چل پتا کې دی خبره په هغې باندې راغله لیکن هلته کې خو اوس مصر دی اوس هم مصر دی پخوا هم مصر و اوس هم خلک دغسې ګرځي هلته کې حکومت هم چې ګورې د ښځو دی د ښځو هوړ دی ښځې دغسې ګرځي چې څه وایم نو ښځې ته وایي بس ته گزاره کوه سړي ته هم محنت کوي چې ته چېرته دا خبره بهر ونه کړي خبره خوره نه شي د هغې خبره وه خبره ورته دغه ته مخې ته راغله دغه ځای پورې دغه خبره ده بیا وروسته ورپسې نورې خبرې دي خو ورسېدو مخې ته بیا وایو وقال الذي اشتراه من مصر وی هغه سړی چې هغه وایغسته د لرا من مصر د مصر نه و لامرأتې خپلې ښځې ته وی اکرمي مثواهو په عزت سره ساته د ټکانې زیاده ده عسا ینفعنا کیدای شي چې موږ لا فایده راکړي او نتخذه ولدا یا یې ونیسو ځان له نایب ځان لا قایم مقام ونسو د زوی په ځای باندې ونسو متبنا یې کو بعضې خلک داسې کوي وړوکوالي کې یو
وړوکی هغه بل ورکی، دا ورکولم ناجایز دي. د مور او پلار خبره پاتې شي الله شي پردیس چاله ورکی. اگر چې په خپلوانو کې یا به د ښځې خپلواني یا به د سړي خپلواني هر څه چی و د مور او پلار مینا هغه جدای دا او پردي خلک دي، دا هغه خود مر مینا محبت نه. بیا باقي کې نور مسائل مرাজি. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدائی دور د مکه خدیجه رضی الله تعالی عنها یو غلام اغسته، اگر چې هغه غلام نه و هغه د قصې چل شو لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام سره شو. ال دغه خلکو را پټ کړو او غلام ته جوړ کړو را واستل او به خرڅ کړو. ناغر اته خدیجه رضی الله تعالی عنها اغسته هغه خدمت وکاو. نو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وشو نو بیا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بده کې آلته خلکو ته پته ولګیدا، پلار ته ترته پته ولګیدا چې زمونږه غزوه زید رضی الله تعالی عنہ د په مکه کې ده. ناغزین روان شو راو رسیدو. زید رضی الله تعالی عنہ سره بیا وروسته ملاقات یې موشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، هغه استاد سره یو الک ده زید نومې ده او هغه زمونږه زوی ده، څومره پیسې ته غواړې موږ به تعالی پیسې درکو. هغه غلام نه ده، زمونږه زوی ده د بل وراره ده. موږ وایو چې هغه ته موږ لراږي چې موږ یې بوزو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ټیک ده، خو زه د زید د فیصلې نه بغیر داغه د خوښې نه بغیر زه فیصله نشم کولی. که هغه غواړي بوتله ستاسو سره تلل نو تاسې دغسې بوځئ بې پیسو، او که هغه نه غواړي نو زه نه مجبوره کوم. خلک هم خوشحاله شو چې هغه دا خو ښه ښکلې خبره وکړه. زید به کله دا غواړي چې زه دلته کې پاتې شم د غلامۍ په ژوند کې. کله چې زید رضی الله تعالی عنہ راوست وی دا پیژنې ویا وی دا زما تره دی دا بل پلار دی. هغه ورته وی چې موږ سره زه وینا تاسو سره زه نه ځم، وی دلته کې پاتې کېږم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په کور کې. وی د غلامۍ ژوند خوښه او د ازادۍ ژوند پرېږدي. هغه وی دا د غلامۍ دا ژوند مې خوښ دی د هغې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره نږدې کو او وی دې زما نن نه پس دې زما غلام نه دی، دې زما زوی دی. مخکینی دور کې به دغسې کېده، لیکن رستو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا قرآن کریم کې هم خبر راغله ادعوهم لآبائهم، تاسو آواز کوئ نو د پلار په نوم باندې ورته آواز کوئ. زید ابن محمد به ورته نه وایي، زید ابن حارثه به ورته وایي. او د هغې نه وروستو خبره بنده شوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایل یو سړی چې خپل نسب بدلی، خپل پلار بدلی، دی به جهنم ته ځي. نو هغه زید رضی الله تعالی عنہ هغه خبره الله رب العزت قرآن کریم کې مختلف انداز باندې دغه تذکرہ کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې د چا د ناری نو د سړو پلار نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره الله رب العزت دا ګرځول چې داغه نارینه اولاد ول ورکړو لیکن لوی نه کړو. ابتدا کې هغه واغستل، دا د الله رب العزت خپل حکمتي. ندی عزیز مصر وی اسا ينفعنا کې دیشي چې موږ له فائدہ راکې او نتخذ ولدا یو نسوزان لقائم مقام
وین سودان لزوه وکذالک مکننا لیوسف دارنګ ټکانه ورکړه موږ یوسف علیہ السلام لپس مکه کې ولنعلمه من تاویل حدیث او د پاره چې تعلیم ورکو موږ د تعبیر د خوبونو یا لنعلمه د پاره چې موږ تعلیم ورکو د بیان د توحید والله غالب علی امره الله غالب دی په خپل کار باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوئږي نه ولما بلغ اشد واتیناه حکما وعلما کله چې ورسید خپل ځواني ته نو ورک موږ هغه حکمت او پوها حکمت یو ورک طاقت د فیصله ولا ورک علم یو ولا ورک دا خو الله کار دی الله چاله ورکی چاوی له حکم باندې پیغمبري ولا ورکړه ادا بیا رستو خبره ده علم ولا ورکړل پیغمبري ولا ورکړل یا مخکې نه حکمت ولا ورکړل د فیصله طاقت ولا ورکړل فیصله کول شو وعلم علم ولا ورکړل کذالک نجزل المحسنین دانګي بدل ورکو مونږ نیکو کارو لرا یوسف علیہ السلام چې نا ډیر زیات نیکو کارو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او مراوده وکړه غوښتنه وکړه ددنه ولول وکړه ددا چلی جوړ کو د بدکاری د پاره هغه خزه هو فی بیتها چې دیو داغه په کور کې عن نفسه د نفس مبارکه وغلقت الابواب او بند کړي دروازې وقالت هیت لك ویرات لتعالى نور دروازې بند کړي او دروازې پر خو دي دا نو چې کله د دن نشو هغه یو دروازې په سیم بند کړه دروازې بند کړي وقالت هیت لك ویرات لتعالى تب اداکار کې قال معاذ الله اغه معاذ الله پناه غوانم په الله سره انه ربي احسن مسواي یو خبر ده یقینا هغه الله چې دی هغه سم رب دی ډېر خپل راکړل مال ټیکانه زما انه لا يفلح الظالمون یقینا خبردار چې نشي کامیاب دي ظالمان دوی معنی ده انه ربي یقینا هغه خو زما مالک دی دا ته چې د چا خزه نستا خاون چې دی نو هغه زما مالک دی احسن رب احسن مسواي او ډېر خپل راکړل مال ټیکانه زما زید استوګ نه زما ډېر خرا کړل زما ډېر خیال ساتي او زه د اوس را لګم داغه د کور بی عزتی دی کوم انه لا يفلح الظالمون دا خو ظلم او ظلم ظالم سره او کامیابی گینا انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به پدغه خبر باندې بسم نشون ولقد همت به ناغه قص کو درانی ولو داغه وهم بها یوسف علیہ السلام مقص کو داغه د دفع کولو لولا را برهان ربه کچری نه ویل د برهان د خپل رب نو مایل شی بوي کذالک لنصرف عنه سودارګي د پاره چې واړو مونږ د دنه بدی او فحش انه من عبادنا المخلصین یقینا دیو خامغاز مونږ د بندګانو مخلصینونه خالص کړه شونه نو حالت کې هغه را نسی او د چې قصو کو نو د دکی ور کولو د تیل وهالو چې د کول اور کما ځان ته اخلاص کم وای برهان وتعالى او خودو الله ولا برهان ور کړه مخکې وی حکمت ور کړه علم ور کړه نو د هغه په وجبانه الله رب العزت د پسړه کې دا خبره پیدا کړو چې د ګنا نه ځان ساته ناغه خزي قص کړو د درانی وو د قص کړو داغه د دفع کولو برهان بارکه بازی لګیا دی هغه سب بازی خبري کوي سو یو سوې سو بل سوې سو بل سوې خبره دغه د چې مخ کې وي آتے نو حکم او علم الله وی حکمت ول ورکړو پوا ول ورکړوا ناغه دین کې هغه علم کې هغه پوا کې دا خبره وکنه چې دې کارون نزان ساتي اگر چې بازی لیکلی حال دغه یعقوب علی السلام شکل ولید هغه غوته په غاخونو کې نیول الله سو ګویال د هدایت لیکلو لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا سو ګویال ته یو بوت پروتو دا خزه پاسې دن هغه بوت باندې صادر واچو ای پټکو ودا ولې ودا خو زما خدای دی کنه د دن زه مال حیا راځي نو زه بدکاری نشم کولای
یوسف علیہ السلام یې دین تعالی حیا درځي نو هغه الله چې هغه زما رب دی، خالق دی، مالک دی، دا هغه نه زه حیا نه کوم. چا څه لیکلي چا څه لیکلي مختلف خبرې، خو ښه خبره دقه ده. الله رب العزت هغه لا برهان ول ورکړی، علم ول ورکړی، حکمت ول ورکړی، نو دې وجه باندې الله رب العزت دا حفاظت وکړو. دا نه الله ولا پیغمبري ورکړ نو پیغمبر الله بچ ساتي د ګناهونو نه. واستبق الباب نو دواړه ور مخکې شو یوې دروازې ته، وقدت قمیصه من دبرین نو سیر کو دې خزې قمیص داغه من دبرین د شا طرف نه، والف یا سیدها لدى الباب او مندو دې دواړو سردار داغه لدى الباب د دروازې سره چې دی ورو وته دروازه کولا شو، قمیص سیر شو، ال دغه سړی ولاړل، سړی کور ته روان دی، دې دروازې بندي کړلې، دروازه کولا شو، اس چلې غرب غرب جوړ کړلې. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا نو دې خزه مکه شو، هغه مکر جنې کنا نو کله کله په جړام شي. ما جزاء من اراد باهلك سوءا سبې بدل دا هغه چا چې اراده کوي ساده ان سر د بدای الا یسجن مگر دا چې جیل ته دی واچولې شي او عذاب علیم یادي ول سره دردناک سزا ورکړي شي. دغه زه پوره دی ان شاء الله. وقال الذي اشتراه من مصر وياچا چې وای غس دلرا من مصر د مصر نه لامرات خپل خزیتا کریمی مسواو په عزت سره ساته زید ټیکانې د زید او سیدو د دعا ينفعنا کې دیشي چې موږ لا فائدہ راکې او نتخذو ولدا یونس ځان نائب ځان لا قائم مقام زوی. وکذالک مکننا لیوسف دارې ټیکانه ورکړو موږ یوسف علی السلام نه پزماګه کې ولنعلمه من تعویل حدیث د پاره چې خو د تعبیر د خوبونو او خو د بیان د توحید. والله غالب علی امره الله غالب دی په خپل کار باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. ولما بلغ اشد واتیناه حکم و علما کله چې ورسې د خپل ځواني ته ورکومغه دلره حکمت او پوها. وکذالک نجزي المحسنین دارنګ بدل ورکومغه نیکو کار ولرا. وراودته التي هو في بيتها مراوده وکړه غختنه وکړه ول وکړه د دو هغه خزي چې دیو داغه پکور کې ان نفسي د نفس مبارکي. وغلقت الابواب او بند کړي دروازې. وقالت هي تلک او وی راتل دی تعالی قال معاذ الله غي پنای غړم په الله سره انه رب یاسن مسوای یقینا هغه الله رب زما ده یا دغه مالک دا مالک زما ده آقا زما ده چې ډېر خې کړل زما ټیکانا. لا انه لا يفلح الظالمون یقینا خبردار چې نشي کامیاب دي ظالمان. ولقد همت به یقینا قصو کو د خزی داغه او هم بها او د قصو کو داغه او د قصو کو داغه د دفع کولو. لولا ار برهان ربی کچرنه ویل دل برهان دلیل د رب خپل نو مایل شی بوي. کذالک لنصرف عنه سود دارنګ د د پارا چې موږ واړو د دنا بدی او فحش. انه لا من عبادنا المخلصین یقینا دیو زموږ د بندگانو خالص کړي شونه. واستبق الباب دواړه مخکې شو یوې دروازې ته. وقدت قمیصه من دبرین او سرګه د خزي کمیس داغه د شات ربنا والف یا سیدها لد الباب او مندو د دواړو سردار داغه د دروازې سره. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا وی د خزي سبب بد دا چا چې اراده کوي ساده ال سره د بدای الا یسجن مگر دا چې جیل ته دی واچول شي عذاب علیم یا دی ول درناک سزا ورکړي شي. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. صلی الله علیه